شیخ صاحب مبارک وایي چې تاسو خپله دعوه ذکر نه کړله او جواب دعوه ساده لمپې ونه دي ما دي لګولي دي خو هلته کې زه ستاسو نه تپوسونه کوم تاسو ما ته صحیح جواب راکړئ خو جواب راته رانغی دې ځای نه اولا دا ستاسو نور اعتراضونه پرېږدم زه تاسو ته خپله خبره اوس په خپله طریقه باندې زه ثابتوم انشاءالله الرحمن دا کتابونه ما راکړه دلته دا ما سره مرقات المفاتیح دی د ملا علي قاري صاحب رحمه الله دوی فرمایي وليست بدعة قال الأشرف الضمير المؤنث لقراءة الفاتحة وليس المراد بسنة إنها ليست بواجبة هغه د سنت خبره دې کړې وه نو د هغې باره کې حواله یو دا شوله چې دلته د سنت لفظ راغلی چې آیا دا سنت نه څه مراد راغلی دي یو دغه شولو دویم نمبر زما سره فیض الباري ده فیض الباري کې فرمایي جلد نمبر 3 او 53 نمبر صفحه کې وایي دغه روایت را ذکر کړی دی وی وهي جائزة عندنا بیا وروسته الا انها تكون كالثناء عندنا لا كالقراءة واستحبها احمد رحمه الله وقال الشافعي ان لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ولا ريب في ان اكثر عمله صلى الله عليه وسلم كان على الترك اكثر عمله تركه وصرح ابن تيمية رحمه الله ان جمهور السلف كانوا يكتفون بالدعاء ولا يقرؤون الفاتحة هغه به اکتفا کوله په دعا او قراءت به نه کو نعم ثبت عن بعضهم ثم هي عند الشافعية بعد التكبير الأولى ففات عنهم استفتاح فقلت لهم أن يقرأوا بها 4 مرات لأن كل تكبيرة بصلاة الجنازة تقوم او تاسو په ار یو کې خو نه وایي که نه دې کې ګودا مخالفت رالی بیا څه فرمایي دا د من السنه ټکی ویم قلت وهذا من دأب ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه يطلق على بعض مختاراته لفظ السنة كما فعله في الإيقاع مع أن ابن عمر صرح بنقيضه وقال إن الإيقاع ليس بسنة دلته کې دا د هغه دأب او طریقت مراده ده هغه مراد نه دي کوم چې تاسو اخلي جي بل په دې کې دا تاسو چې کوم د من السنه ټکی ویلی دی په دې کې یا ساتئ من السنه والا کې ثبوت ثناءً او یو د قراءتن تاسو یې قراءه ډېر اشیا به ستاسو ته وښیم په هغه کې به لفظ د قراءه به جهر به نه نو قراءه دا معنی نه چې ګنې جهر یې وکړو جهر ځان له شی دی قراءت ځان له شی دی ډېر ځینو کې به قراءت به وي جهر به ورسره نه او اوس مثال په تاسو وایي چې په قراءه او په جهر کې دواړو کې ترادف دی مطلب چې کوم ځای کې وایي چې قراءه هلته به جهروي نو په دې باندې یو دلیل تاسو بیا پیش کوئ بل دا خبره ده دلته تاسو ته فرض وایي او په دې کې مینه سنت راغلی زه په دې نه پوهېږم وخت یو بدعت و فرض شو سنت ته راله وایي مینه سنه نو دلته کې خو ستاسو په دې مدعا کې وخت په وخت ذبذب راځي مطلب ورو ترقي کېږي بیا بدعات بیا فرض د فرض نه واپسې کې بېرته ریوس باندې ګاړې رالی مینه سنه نو دلته کې خو د سنت ویلي تاسو خو اثبات او دعوه د دې ده چې بدعت دی او فرض دی نو دلیل په فرضیت باندې وي په سنتیت باندې مه وایي بله خبره دا ده چې په دې روایت کې سفیان ثوري دی د هغه عمل خلاف دی د دې قول هغه د دې په خلاف باندې او کله چې د یو راوي او روایتو کې او د عمل خلاف دا به معتبر نه راغلی ګورئ بل جواب دا یا ساته چې په دې کې قول د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ امر راغلی دی تاسو خو په موقوفاتو باندې استدلال نه کوئ وختي چې تاسو وایئ چې زمونږ شیخ صاحب مبارک په بل ځای کې داسې ویلي نه تاسو ته ما حواله ذکر کړله که نه زه د هغه حوالې بلکل تاسو ته مجرم یم ګوره ما ته د مشکات حدیث ذکر کو چې دغلته کې تاسو یې حدیث موقوف دی نو په مقبره کې قرات په المقبره ته بدعت وایي هلته موقوف نه دلته موقوفات پیش کوئ دا ته چې کوم اوس پیش کوي دا حدیث مرفوع دی دعوه د قطعي ده او ادله چې کوم دی ځواني ذکر کوي ما ته به داسې روایت پیش کوي چې په هغه کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت راغلی موجود راغلی بله خبره دا ده دی وایي چې دا نیت کول شیخ صاحب موږ چاته هم نه دي وایي چې تاسو په جهر باندې نیت ووایي نه وایي نو ادیه دا موږ چاته نه وایو که څوک یو سړی شکي په جهر باندې وی دی ودی وایي مثال په تور باندې زه په خپله باندې نیت اراده القلب ته ویم الاشباح والنظائر کې دي شرح الهموي کې دي زمونږ کتابونه د فقهاو دی نه ډک دي موږ دغه کار کوو باقي ستاسو وختي زمانه ټیم شته وختي تاسو مانه خبره په منځ کې قطع شوله پاتې شوله زه اوس هغه ادله پیش کوم چې بعضې دې ذکر کړي په صورت فاتحه باندې وعن جابر رضی الله عنه قال كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا 4 ويقرأ بفاتحة الكتاب بتكبيرة الله روى الشافعي بإسناد ضعيف دا چې شی دی سبل السلام دی شرح بلوغ المرام په دې کې تصریح کړي چې رواه الشافعي بإسناد ضعيف دې هیڅ خبره نشته بل بیا دې فرمایي وقد روى الترمذي عن ابن عباس انه قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ثم قال لا يصح صحيح نست خبر خلاص شوله نو دغه سیټ نه دی